چې څو ورځې تاسو به وینئ چې دا شمولیتونه په کوم انداز سره شروع دي او کوم په طریقه باندې زمونږ ملګري چې څوک کار کوي او هغې خدمت کوي او دا ملګري یو پلیټفارم باندې جمع کوي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره هم ده او دا د دې خبرې عکاسي هم کوي چې انشاءالله راتلونکي وخت کې دی هغه یو ځل بیا د شیرپو دی او د زیم دی او د اوارو دی او زه اریان په دې ما چې مونږ سوچ ولې نه کوو مونږ فکر ولې نه کوو مونږ لږ د دغه نه کار ولې نه ایریا ده د زیم واریم شیرپو هم زیم واري دا بدل کلی نه یو د دې شیرپو خلک دلته هم دي او دلته هم دي زما دې نه مراد زه دوه یونین کونسل خاص کر یادوم چې تاسو متحد شئ ووټ هم څونه دی 30,000 ووټ هم دی ستاسو 60,000 د شیرپو دی او 18,000 د زیم دی او مونږ په یو پارټۍ الیکشن نه دی بایللی مونږ په یو کس داسې کس زه تاسو ته دا وایم که د دې شیرپو نه مونږ زور کړی وی دی زیم او د دې یو ویلیج کونسل نه مونږ زور کړی وی دا وارو نه مونږ زور کړی وی دا 300 ووټه مونږ پوره کولی شو که نه هم شو پوره کولی خو زور هم نه دی کړی اوس تحصیل کې به بل څوک ناست دي چې ناست دي مونږ به مو ته محتاج یو تاسو به مو ته محتاج یې خدای ته وګورئ سوال درته کومه د دې خپل کلي د علاقې دا اتفاق داسې برابر کې پخوا کې به زمونږ بکسې کولو شوې چېرته د بلې پارټۍ پکې یا لس وټه وو یا به نو ټول وټونه به د قومي وطن پارټۍ به د آفتاب احمد خان شیرپو به او زه خو سینیر سړی ما ته ډېره پته ده چې څنګه حالات وو په مونږ چې حالات راغلي زمونږ میاندو خویندو چې دی چې مونږ مشکلاتو دغه شوي وو هغې پاڅېدلي دي او هغې قرآن مجید راغی تلاوت یې کړی دی او نفل یې کړي دي او د خپل خان ته دعا کړې ده هغه مشران یې به یا اوس یو یا به ني خو خدای ته وګورئ هغې ته ووایه چې دعا نه هم کار والی راپاهي په دې شیرپو خفه کېدل په دې خانانو خفه کېدل په دې خپل کلي اتفاق خفه کېدل په دې ځوانانو خفه کېدل نو مونږ بیا داسې دور ته روان یو که دا خپل خلک تاسو واګې په لاسو کې ور نه کړئ او دا داسې پاتې شو نو بل خو څوک شته نه څوک به دله مشري کوي چې کوم مشر راغی د پی ټي آی مشر راغی او دلته هغه ایم پی ایچ و هغه ستاسو فنډونه د دې